sen 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 Mahmut من القهرمان بمحمود خان عزیزی من القهرمان بمحمود خان عزیزی زنده‌باد زنده‌باد محمود خان زنده‌باد 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 محمود خان زنده‌باد عجب شخصی مفترض بناسیس مطلع خوش میتونم عجب شخصی مفترض بناسیس مطلع خوش میتونم كان درمان محمود خان عزیزی كان درمان محمود خان عزیزی من القهرمان محمود خان عزیزی من القهرمان محمود خان عزیزی سپیدش انسان محمود خان عزیزی من من القهرمان محمود خان عزیزی زنده‌باد زنده‌باد محمود خان زنده‌باد 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 محمود خان زنده‌باد كلا أبغى بسطن منالي ويتاني قبل سردي هغفر منالي كلا أبغى بسطن منالي ويتاني قبل سردي هغفر منالي هر درد لرن تو اندی محمود خان عزیزی هر درد لرن تو اندی محمود خان عزیزی من القهرمان محمود خان عزیزی من القهرمان محمود خان عزیزی سپیدلی انسان دی محمود خان عزیزی سپیدلی انسان دی محمود خان عزیزی من القهرمان محمود خان عزیزی من القهرمان محمود خان عزیزی زنده‌باد زنده‌باد محمود خان زنده‌باد 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 محمود خان زنده‌باد
پشتم مزاج پشتم مزاج هم بعد عمر شمشي محمود خان زي هم بعد عمر شمشي محمود خان زي من كهرمان دي محمود خان أصل زي من كهرمان دي محمود خان أصل زي سكتني شو إنسان دي محمود خان أصل زي سكتني شو إنسان دي محمود خان أصل زي من اللي كهرمان دي محمود خان أصل زي من اللي كهرمان دي محمود خان أصل زي زندباد زندباد محمود خان زندباد 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 محمود خان زندباد برمش بندي بيان زمان بلغم غم جنبي مرهني بداية والجهان محمود خان أصل زي فقران والجهان محمود خان أصل زي من اللي كهرمان محمود خان أصل زي من اللي كهرمان محمود خان أصل زي سبيتني شي إنسان دي محمود خان أصل زي سبيتني شي إنسان دي محمود خان أصل زي من اللي كهرمان دي محمود خان أصل زي من اللي كهرمان دي محمود خان أصل زي زندباد زندباد محمود خان زندباد 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 محمود خان زندباد
منظور خان کاکړ
د آبادۍ دعوې وران دي او ستا د زلفو د سایې په تمه تمه د ساحل د ژوند غرمې په بیابان دي دلته په سټیج ناست د پی ډي ایم مرکزي قایدینو په جلسهګاه کې ناست د مختلفو سیاسي پارټیو کارکنانو ښاروالو ستاسو د ټولو په اجازه نن د لورنۍ په دې تاریخي ښار بوري کې راغونډ شوي غیرتي ولسو تاسې نن بیا د خپل ننګ مظاهره وکړه او ټولې نړۍ ته مو دا ورښکاره کړه چې کار وخت په دې ملک او په دې نړۍ کې یو زورور راځي هغه کاره خبره جوړوي که هغه په هر شکل کې وي د بوري ولس په کلکه د هغه مخنیوی کړی دی هغه که د یو اریاخه پېښ شوي هغه که د هرې مارشلا پېښ شوي دلته په دې ملک کې داسې زورور خلک پیدا شوي دي چې عوامو منډېټ غلا کوي هغه دلته د سیویلین ته لډي سیویلین یایي په دې وجه چې هغه خپل یو بادشاه یې جوړ کړی دی او خپل یو راج یې جوړ کړی دی په دې وجه هغه عوامي نمایندګان و عوام ته نه پرېږدي او خپل دوه نیم سوه خلک یې کښېنولي دي هغه په مختلفو سیاسي پارټیانو کې زیاره پارټۍ راځي د دې ملک جمهوریت په حساب دا دوه نیم سوه خلکو بدنام کړی دی زیاره اقتدار راځي دا لوټېل هغه سره ملګري او د هغه دلیلونه یایي دا د هغو دپاره کار کوي کم خلک چې دلته جایدادونه جوړوي او بیا په بهر کې پیزه خوري دا هغه خلک چې نو نن دا د دغو خلکو د خلاف د دا سلیکټډ حکمرانانو په خلاف یو عوامي ریفرنډم دی چې د بوري په ښار کې راغونډ شوی دی ملګرو دا غټې صوبې په دې خوشقسمته دي که له هغه څخه اسټیبلیشمنټ یا دا خلک نفرت کوي نو د هغه خلاف یو اف آی آر کارډ کې یا یوه جیلو ته کې موږ خو ورسره سمه د بقا مسله هم ده دلته خو خلک حلالېږي دلته په بمانو خلک شهیدان کېږي دلته د پښتنو ټارګېټ کلین کېږي زموږ زبانونه په دې کې رابندوي د دې واضح مثال دا دی چې زموږ صوبایي صدر نن دا په سټیج اصغر خان ناست دی چې دی دلته په بلوچستان کې په افغاني ژبه په پښتني ژبه په ولسي ژبه هرې مسلې ته ځان رسوي نو په دا په بدل کې جیلاني خانه کا په شهادت کې ورساوي چې دا ژبه بنده کې عسکر خانې په شهادت ورساوي چې بیا هم په دې باندې د اصغر خان پښتو تر ختمېدو نه راځي نو نن د درو میاشتو څخه راسې زموږ صوبایي ترجمان اسد خان اچکزی هغه قوتو افوا کړی دی د هغه نه د ژوند درک شته نه یې د مرګ درک شته ملګرو دا ډېره واضح خبره ده چې دلته څوک هم دونې زورور نشته دا هر چاته معلومه ده چې ژوندي انسانان ته وړي او بیا دې څلور پنځه میاشتې ساتي چې د هغه د ژوند او د مرګ درک نه وي دا هر چاته معلومه ده نو زموږ اسد خان اسدخان خان اصغر خان زنده‌باد خان عبدالولي خان زنده‌باد اسفندیار ولي خان زنده‌باد اصغر خان زنده‌باد لنوبر نو دا پښتني ژبه بندوي دا د اصغر خان دا افغاني ژبه بندوي په دا وجه دا قوتو اسد خان نن زموږ له منځه څخه وړی دی ملګرو دا ډېره په واضح معلومه ده افواد چودري هلته په اسمبلۍ کې ودرېږي وایي تاسې هغه اړې ته هم پنجابیان دې غاړې ته هم پنجابیان بیا که موږ پښتانه د خپل وجود خبره کوو بیا یې اروی هم پریشانه بیا اسټیبلیشمنټ هم پریشانه نو بیا دا زموږ د وجود خبره د چاپدار نشي کموای دا نارې در کوم جواب یې ضرور راکوئ او بیا به په لاشیر اجازه درته غواړم لر او بر لر او بر لر او بر ملګرو موږ د باچا خان پیروکاران که سرونه شیندو بیا دې پښتني وطن ته نومان او شناخت ګټو په دې څو خبرو سره
په دې شعر درته اجازه غواړم وای تا به دروغ ګڼله خو رښتیا به دې کم ما درته نه ویل پښتونخوا چې پښتونخوا به دې کم ما څو پیړۍ ستا د تصویر په خاکه تېرې کړې اوس به دې داسې کم تصویر چې د دنیا به دې کم ستا خط او خال ته به دا ټوله دنیا وپسخوم داسې سندره به دې کم چې د دنیا به دې کم دا چا ویل چې ستا له نوم سره به مات سي زړونه نه د ماتو زړونو مسیحا به دې کم دلته که پوره وي که سپوره په شریکه به وي د باچا خان د انساني امن کلا به دې کم او د دې وطن د هرې مور زبه زما زبه ده د دې وطن